السلام علیکم. دوه درې ورځې مخکې د عوامي نیشنل پارټۍ صدر ایمل ولی خان صاحب په سینټ کې یو دوامدار تقریر کړی چې د هغې ډیر زیات خلک پذیرایي ولا ورکوي او خوښوي. ایمل ولی خان صاحب دلته خپل سیټ بایللی و، نو بیا د بلوچستان نه سینیټر منتخب شو او دغه د هغه اولنی تقریر و. تقریر کې هغه ډېرې د پاکستان هغه تلخ حقیقتونه ووي چې کم زمونږ په کتابونو کې لوستل یا لیکل جرم دی، او مطالعه پاکستان کې چې کم مونږ ته ویلي شوي دي، نو زما په خیال پای کې صرف یو خبره ټیک ده چې په میداني علاقو کې به په ګرمۍ کې ګرمي سی وای او په یخنۍ کې یخني سی وای، نور ټول دروغ دي. نو هغه رښتیا ایمل ولی خان صاحب ویلي او هغه د قائد اعظم بابا نه خبره شروع کړې وه چې هغه هم په زیارت کې یو قسم له نظر بند کړی د اقتدار نه محروم کولو دپاره. بیا یې د امبولینس خبرې وکړه، بیا یې د هغه د جنازې خبره وکړه او کمپیر یې کو د ایران د صدر د جنازې سره. بیا یې ووایي چې مونږ خو غدار ابن زوی یم زه. بیا یې پکې یو اهم خبره د بنګال کې په 71 کې د 90,000 بنګالیانو ښځې چې ناجایزه بچي راوړي و، د هغې طرف ته اشاره وکړه چې دې ذمهوار څوک دي. نو ډېرې داسې تلخ شیرین خبرې وکړې چې دا د نوي کول ته خو معلومې نه دي. او زه اکثر ټولو ته یم چې کتابونه ګورئ نو تاسو ته به د مطالعه پاکستان نه علاوه د پاکستان صحیح هیسټري معلومه شي چې مونږ څوک یو او مونږ یې په څه دوکه کړي وو. نو دغه صحیح هیسټري ده. کم کسان چې د کتاب شوق کوي نو هغوی ته به دې پتې. په سینټ کې ډېر باباګان ټول خاموش وو او ایمل ولی خان ډېر زبردست تقریر وکړو. خو ایمل ولی خان ته به نه ریاست به په اف آی آر درج کوي، ځکه چې دا په د تحریک انصاف سړی خو دی نه چې هغه باندې وکړي. دا پې ولې نه به کوي؟ نه به هغه ته څه وایي، نه به د هغه پارټۍ باندې پابندي لګوي. کنې دا سختې خبرې کو بل چا کړې وي نو اوس به پته نشته چې 2000 اف آی آر به پې درج شوي کو څه چل به. دا ورته په دې نه وایي چې په ریجیم چینج کې کله کېدو او عوامي نیشنل پارټۍ د اسټیبلیشمنټ په وینا په پی ډي ایم کې شرکت وکړو او د پی ډي ایم جماعتونو چې 16 میاشتې کم حکومت کړی او په کم کې د عوامو تباهي کړې وه، نو په دغې وجه باندې په دې تیر الیکشن کې بیا عوامي نیشنل پارټي په خیبر پښتونخوا کې عوام مکمل مسترد کړه او د هغې غټه نښه دا چې صدر هم الیکشن بایللی و. نو د دغې مسترد کېدو نه پس بیا اسټیبلیشمنټ دا کوشش و چې د هغوی په مقابله کې څوک راپاسو. شاید افریدي باندې کوشش وکړو، خو سوشل میډیا هلکانو داسې په ټپه کو چې غریب به زه وایم چې مخ پټ ګرځي. مولانا صاحب هم نن سبا ډېرې خبرې کوي، هغه هم خپل سیاسي ساک بحال کوي په خیبر پښتونخوا کې، ځکه چې هغه هم ډېر بوري ته را شکست خوړلی. نو ایمل ولی خان دا هر څه چې کوي نو زما ذاتي خیال دا دی چې دا به د هغوی په مشوره کوي، ځکه چې په خیبر پښتونخوا کې بیا ځان له څه ځای جوړ کړي. نو په هغه باندې دا څومره سختې خبرې کو بل چا عام پاکستاني کړی وي یا د تحریک انصاف چا کړی وي، اوس به پې په زرګونو اف آی آر درج وي او دهشتګردۍ اف آی آر به پې درج وي، د غدارۍ به پې درج وي. خو ایمل ولی خان ته په دې غږ نه کوي چې هغه ته وایي چې خیر دی دا خبرې وکړه خو خپل ساک بحال کړه، ځکه چې تحریک انصاف کو په دې رفتار سره رواني او دې پیرېلی دا 2/3 میجارټي واخیسته، نو چې بله پیرېله به څه کوي. نو ایمل ولی خان خبرې ټولې صحیح کړي دي. زه د خبرو سره اتفاق کوم، تاسو به ورسره اتفاق کوئ یا اختلاف کوئ، ډېرې خبرې صحیح کړي دي. خو هغه ته به څه نه وایي ریاست، ځکه چې هغوی وایي چې په خیبر پښتونخوا کې خپل ساک بحال کې چې د تحریک انصاف مقابلې له موږ ته څوک بل څوک میلاو شي. ستاسو څه خیال دی؟ کمنټ پې لازمن وکړئ او سوچ پې وکړئ، په سوچ کې څه ګناه نشته.